او بیا ورپسې چې کومه را روانه ورځ ده هغې کې د سنتو خیال وساتلی شي. ځکه ما ورته ویل تهوار چې مسلمان مناوي دا به هم شریعت په حدودو کې دننه دننه چې کوم دی نو مناویږي. نه د دغې ورځې بیا 14 سنت دي چې مسلمان کم از کم پر هغه 14 سننو باندې عمل وکړي چې دغه ورځ هم د انسان دا په عبادت کې راشي. نمبر 1 د وړوکي اختر په ورځ باندې سنت چې کوم دی نو داسې شی دی هغه دا دی چې د شرع مطابق یو انسان ځان سنبال کړي، د عطر ولګوي، د غسل وکړي، د چې کوم دی نو نور داسې هغه خپل آرایش وکړي، ځان سنبال کړي، خو د شریعت موافق نه دا چې د شریعت د حدودو نه بهر ځکه خوشحالي کوم شریعت ته رسه حدود چې کوم دی نو یې ښودي. دویم نمبر چې دی نو سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وړوکي اختر باندې غسل کول دی. یو انسان د اختر د لمونځ نه مخکې دی چې کوم دی نو غسل وکړي، دا یو بل سنت چې دی نو دا ده. او بیا دا 14 سنن چې د وړوکي اختر په ورځ باندې انسان ژوندي کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت هم دا دی چې کم یو انسان د فساد په دور کې زما یو سنت ژوندی کا نه دله د 100 شهداو اجر چې دی نو دا میلاویږي. او بیا په دې روایت باندې بیا تاسو چې کوم دی نو اریان بشئ چې دا خو عجیبه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړه چې د فساد په دور کې زما یو سنت ژوندی کول د 100 شهداو اجر لري. نو بیا خدا اسانه خبره شوه یو سړي چې کوم دی نو بیا هغه څه دومره سړي باندې تکلیف دی چې دی روان دی جهاد لځي او دی د الله په لار کې ځان شهید کوي. ځکه که دی جهاد له لاړ او ځان شهید که نو دته خو د یو شهید اجر میلاویږي او د یو سنت په ژوندي کولو د 100 شهداو اجر میلاویږي. نو بیا خو دا جهاد د تل فضل شو. نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتي. مخکې امام یو ځای کې ویلو ده نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې کم یو انسان د فساد په دور کې یو سنت ژوندی که نه د 100 شهداو اجر لري. یو اجر دی یو هده ده یو مرتبه ده. ګورې ښه د شهید مرتبه بیل شی ده او د شهید اجر چې کوم دی نو بیل شی دی. ما تاسو نه مخکې مثال درکړی یو انسان دی او دا انسان ځانه د شلتالانو باغ کړی دی و دا سیزن را روان دی د ده نه چا تپوس وکړه هلکه د شلتالانو دا باغ چې تا کړی دی اسې دې کې ته ماهانه دا څومره پیسې ګټې؟ دی وایي یاره ماهانه په دې میاشت کې ما چې دی نو 8 لکه روپۍ وګټلې په شلتالانو په دې باغ کې. ځکه زه کریټونه ډکوم او شلتالانو هم ریټ پې خدای راوستی دی او 8 لکه روپۍ په دې میاشت کې ما ته بچت شوي. او ته لاړې د یو ملک د وزیر اعظم نه یې تپوس وکړه وزیر اعظم صاحب ستا څومره تنخواه ده؟ دی وایي یاره زما 15 لکه تنخواه ده. وایي به یو سړی دا وایي چې ستا د دې وزیر اعظم نه زما د کلي چې کوم دی د شلتالانو هغه باغبان دغه هده خو دې پورته شوه منګه یې هده تې پورته نه ده پیسې ترې ډېرې زیاتې وګټلې. دغه هغه اجر دی اجر زیات دی پیسې ډېرې وګټلې. نور هده چې کوم دی نو دا بیل شی دی. دغه شلتالانو باغ والا هغه ګاډی ډه کړی دی او لوړې په ګاډي باندې لږ سیوا کړی لاړ هلته کې ټریفک والا ولې ډارې کې ودرئ بد اراده ورته ومویې پرچه ورله عمر کی. دی بیا کله یو پولیس د سن نه لاس لاندې کې د بل نه یاره زه یو غریب یم او زه چې کوم دی په دې شلتالانو مې ځان کړولی دی او ماله چې کوم دی نو پرچه مه راکوه. هغه وله پرچه ورکړي هېڅ لحاظ یې ونه کوي. او که د ملک یو وزیر اعظم هغه یو علاقې ته یو خطې ته رواني نو سهار نه ټریفک جام وي که نه ګاډي چې کوم دی نو ودرولي هغه ټریفک والا ځای په ځای ګاډي نه پرېږدي. هلکه د ملک یو وزیر اعظم را روان دی منګه وایي چې د شلتالانو د باغبان نه خو یې پیسې کمې دې میاشت کې ګټلې دي. منګه ټیک شوه اجرت بیل شی دی پیسې بیل شی دی هده چې کوم دی نو بیل شی دی پروټوکول بیل شی دی. په دې وجه باندې د شهید درجه هغې ته څوک نشي وررسېدی. ګورې دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي. البته چې یو سنت د فساد په دور کې انسان ژوندی کړي نو د 100 شهداو اجر لري هده نه پروټوکول نه بلکې صرف اجر چې کوم دی نو دا لري. بهر کیف 14 سنت چې کوم دی علماو بیان کړي دي. نمبر 1 د سنت مطابق د شریعت مطابق د هغې په حدودو کې دلنه هغه چې کوم دی نو د خپل ځان آرایش کول. دویم نمبر غسل کول. دریم نمبر چې کوم دی نو مسواک وهل د اختر په ورځ باندې دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی. او د هغې سره سره څلورم نمبر دا دی چې که چېرته الله یو انسان له طاقت ورکړی دی نوی لباس واغوندي ډېره ښه ده. که چېرته یو انسان وس نه کېږي نو دی خپل زوړ لباس په دغه ورځ باندې وینځي اسري کړي او دغه شان چې کوم دی هغه برابر کړي د خپل وس مطابق چې دی نو دی ښه عمده لباس دی واغوندي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل سنت دی. او بل 5 نمبر سنت د وړوکي اختر په ورځ باندې یا د اخترونو په ورځ باندې خوشبوی لګول عطر لګول دا د رسول الله مبارک مستقل سنت د جمعې په ورځ باندې خصوصا د اختر په ورځ باندې دا د لرې لرې اطرافو نه خلک راغلي
او په دې ځای کې په اختر کې هغه شامل شي او بیا تاسو کتلی دی جمعات کې چې ډېر خلک شي نو بیا یو حبس غوندګې شي نو که په دغه ورځ باندې تا څښاک چیرړې اغوستې دي او په دغه ورځ باندې تا عطر نه یې لګولي د خولو مردار بینده نه خیږي او دغه شان د غسل دې نه دی کړی نو دلته په دې مجمع کې به خلکو ته نقصان ورورسې خلک به ستانه کرکه محسوسوي دا د یو خوشحالۍ ورځ ده نو په دغه ورځ باندې خوشبوی لګول دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي او شپږم نمبر سنت د اختر په ورځ باندې هغه سحر وختي پاسېدل نور کله ته لیټ پاسې په دې ورځ باندې خیر دی لږ سهار وختي پاسه دا د رسول الله مبارک مستقل سنت دي او بل چې کوم دی نو اووم نمبر سنت د وړوکي اختر په ورځ باندې هغه ده چې عیدګاه ته یو انسان ځي نو دی لږ د وخته لاړ شي دا نه عین د لمونځ په ټیم باندې اکثر په دې ورځ باندې زمونږ مشاهدې موږ ګورو خلک راځغلي بیا وایي زما لمونځ هلته جومات کې لاړ بیا چې بل لاړ شم هغې کې هم رانه لاړ د هغې وجه دی چې دی اخوا دې خوا کې او بیا پرې څه ټیم باندې ورسي یا خو اخرني وخت له ورسي یا ترې لمونځ تللی نو عیدګاه ته په دې ورځ باندې د وخته تلل دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل سنت دی او دغه شانتې وړوکي اختر کې او غټ اختر کې د هغې یو بل سنت دا دی چې وړوکي اختر کې یو انسان عیدګاه طرف ته ځي اختر منځه طرف ته ځي نو دله پکار دی چې د دې نه مخکې دی خوراک وږي او یو خوږ څیز وخوري او مستحب دا چې دی کجوره وخوري او تا عقد وخوري 1 3 5 وغیره دا و په دې طریقې سره دی خوراک وږي غټ اختر هغه بیا بیل سنت انشاءالله هغه بیا هلته بیانېږي چې د اختر د لمونځ نه وروسته خوراک کول بیا چې کوم دی دا سنت طریقه ده او دغه شانتې نهم نمبر سنت دا د وړوکي اختر په ورځ باندې دا دی چې کله ته عیدګاه طرف ته ځې د عیدګاه راتلو نه مخکې یعنی د وړوکي اختر نه مخکې په تا باندې کومه سرسایه ده فطرانه ده دا چې کوم دی نو ته وباسه چې غریبه در زړه ته قراری میلاو شي سکون ورته میلاو شي د دې نه مخکې دا سنت طریقه ده چې انسان فطرانه لري کی او بله خبره ده چې منځ د اختر چې دی نو دا په عیدګاه کې کول عیدګاه زموږ علاقو کې څوک نه پیژني دا یو ښه غونته کې کاري عیدګاه کې چې کوم دی نو منځ ادا کول بغیر د عذر نه جماعت کې چې دی نو دا نه ادا کول ها البته د عذر په بنیاد باندې بهر عیدګاه کې هغه باران دی او دلته خلک لم دیږي بیا د عذر په بنیاد باندې جماعت کې د اختر منځ کولی شي او بل سنت طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اختر کې دا ده چې ته کله عیدګاه طرف ته سې د اختر د منځ دپاره یوه لار باندې لاړ شه چې کله راځي په بله لار باندې لاړ شه کیدای شي دې لاره کې تا ته څو غریب میلاو شي او ستا زړه کې همدردي راشي د هغه سره امداد وکړي بیا پرې بله لار کې تا د بل داسې کس مخې له درشي د هغه سره ته همدردي وکړي او دغه شان دی کوم دی بل سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا چې تکبیرات ویل عیدګاه ته غټ اختر دی په زور سره تکبیرات وایه وړوکې کې خفیه ووایه او بل نمبر سنت دیارلسم دا دی چې عیدګاه ته ته ځې په سورلۍ باندې مزه وسته رالی هغه ځای ګاډي کې کېناستې او دلته رالی نه خو غریب ته ته په لاره ودرېدی شي نه غریب چېرته تا له مخې له درغې پیدل راشه او پیدل چې کوم دی نو لاړ شه دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده یو مستقله دا دیارلس سنت وړوکي اختر کې چې کوم دی علما کرامو بیان کړی چې یو مسلمان پرې سنتو باندې چې نو دا عمل وکړي نو دته په یو سنت باندې دا د سلو شهدا او اجر چې کوم دی د انسان ته هغه ور میلاو شي نو منګه دا وی چې مسلمان ته دا دوه تهوارونه الله ورکړي دي رسول الله مبارک فرمایل للصائم فرحتان روزدار د پاره دوه خوشالیانې دي یو خوشحالي هغه ټیم کې چې سټیم دی روزه ماتي او یو خوشحالي هغه ټیم کې چې دی کله د خپل رب سره میلاو شي بیا دلته د روزه ماتولو علماو دوه مطلب بیان کړي دي چې یو روزه دی ماته کې یو خوشحالي دی روزدار ته هغه ټیم میلاویږي نو روزه ماته ماښام روزه ماته تیا مراد دی ځکه په دغه ټیم کې انسان روزه نیولي دی پر خپل فعل باندې بیا دغه ټیم کې خوشحالي هغه ټیم کې دعا وکړي او د زړه نه یو قسم شکر ادا چې خدایا ټوله ورځ که سخته وه که هر څه روژه د هغې توفیق دې را نصیب کړه هغه ټیم په ده باندې رزق هم ښه ولګي او دویم روژه ماتې نه مراد چې کوم دی علماو لیکلي دي چې دغه وړوکې اختر ورځ ده دا یو روژه ماتې دی که نه د ورځې تا خوراک نه کوو اوس چې کله د وړوکې اختر میاشت راوخته نه تا په دغه ورځ باندې سحر روژه ماته کړه د ورځې یو ته علما کرام افطار اصغر وی او بل ته افطار اکبر وی ماښام وړوکې روژه ماتې چې هر ماښام یې ته ماتې او د وړوکې اختر په ورځ باندې چې دی نو دا لوی روژه ماتې دی چې د ورځې ته مات کړي نه یو په دل ورځ باندې خوشحالي خو شریعت هغې د هغې د حدودو دننه دننه چې کوم دی دا به خوشحالي مناوي داسې به نه کوي چې په دغه شپه باندې راسې خرافات ته وکړي چې د شریعت د لاین نه بهاري یا په دغه ورځ باندې راسې خرافات ته وکړي چې هغه د شریعت د حدودو نه چې کوم دی نو بهاري ځکه یو انسان چې کوم دی نو اصل خوشحالي هغه ده چې انسان په کومه ورځ باندې چې کوم دی الله جنت ته بوځي او دله چې نجات چې کوم دی نو ور میلاو شي اصل خوشحالي
په هغه ورځ باندې را هغه ورځ چې لا نه راغلی نو تر هغه وخته پورې که ته خوشحالي مناوې هم به د شریعت حدودو کې دن نه کې که ته غم په تا باندې راځي هغه به هم د شریعت په حدودو کې دن نه په دې وجه باندې علماء عجیبه خبره لیکلې ده هغه وایي لیس العید لمن لبس الجدید اصل خوشحالي او اختر ګورې هغه نه دی چې انسان نوي کپړې چې کوم دی نو واغوندي انما العید لمن امن من الوعید اصل عید او اختر هغه دی چې د الله د عذاب نه انسان په کوم ورځ باندې بچ شي د قیامت په ورځ باندې اعلان وشو لکه فلانې د فلانی زوی چې دی داسې کامیاب شو چې بیا لپاره په ده باندې ناکامي نه راځي بیا ستا اصل خوشحالي هغه ټیم کې را بیا هغه ټیم کې شریعت تا ته حدود نه ږدي بیا چې دې ټیم کې ته سکې دنیا کې ته مکمل آزاد نه ګورې ښه خوشحالي به هم د شریعت په لین کې دن له دن نه مناوې ځکه تا د کومه ګرنټي را ستا دا روژې تا نیولې دي تا چې کوم دی را عبادات کړی دی دا کوم ځای ته قبول شوي دي او که نه دي علما یو بله خبره ښکلې لیکلې ده چې لیس العید لمن تبخر بالعود دا عید اصل هغه نه دی یو انسان ځان ته خوشبویانې چې کوم دی نو دا لږي کی انما العید للتائب الذي لا يعود اصل عید هغه دی چې انسان داسې توبه خدای پاک ته ګناهونه وباسي چې بیا لپاره دی ګناهونو ته چرته هم نه ورځي خوشحالي اصل په دغه انسان باندې را او دغه شان علماو لیکلي لیس العید لمن تزین بزینة الدنیا اصل اختر هغه نه دی چې انسان د دنیا په زینت باندې ځان مزین کی انما العید لمن تزود بزار التقوا اصل اختر په انسان باندې هغه دی چې د ځان دپاره د آخرت توخه د تقوا او د پرهیزګارۍ چې دی نو دا ویوړه دغه شان علما لیکي لیس العید لمن رکب المطایا اصل اختر هغه نه دی چې په کم کې ته په سورلو باندې چې کم دی نو سورلیانې وکړي بلکې انما العید لمن ترک الخطایا اصل اختر د هغه انسان دپاره دی چا چې په کم ورځ باندې ګناهونه پرېښودل او د ګناهونو نه چې کم دی نو دا توبه وویسته نو علماو لیکلي دي چې اکرمو یوم الفطر د وړوکې اختر ګورې عزت وکړئ ښه او واحذروا من المعاصي والضرر دې کې ځان د ګناهونو او د ضرر نه مکمل طور باندې ځان بچ کړي نو زموږ د مسلمان د هغه سوچ دی چې یاره دا یوه میاشت په ما باندې پابندیانې وي دې کې مې ځان ښه پابند ساتلی دی او اوس چې کله ماښام شو او سباله اختر دی نو په دې کې شریعت ما باندې څه قسمه پابندي نه ده زه چې کوم دی نو د عبادات دا لږې که اوس ختمې که او زه هغه منهیات که او په دې کې خدای پاک حساب کتاب چې کوم دی نو دا انسان سره نه کوي نه حساب کتاب در سره کوي دې کې هم د شریعت په حدودو کې دننه دننه چې کوم دی هغه انسان له پکار داري چې هغه اوسېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سننو چې کوم دی هغه په دې کې خیال وساتي هسې نه چې دغه شپه د انعام ده او دغه انعام شپه ایسته او تا هلته کې هغه خرافات کې چې دلته تا د انعام میلاویږي او هلته کې هغه انعام ته چې کوم دی د میلاوېدو نه مخکې ته وسېځي او دا چې کوم دی نو دا ختم کې دویم نمبر خبره چې هغه اهم ده هغه د صدقة الفطر ده سرسایه ورته موږ او تاسو وایو سرسایه چې دی نو دا لازم ده په چا باندې دا په هغه انسان باندې لازم ده چې کم صاحب د نصابي یعنی کم انسان سره چې د نصاب موافق چې دی نو دا مالی او د نصاب مطابق کال په کال بیا موږ غټ اختر نه مخکې چې کوم دی نو هغه خبره کوو هغه نصاب د قرباني همي هغه نصاب د فطراني همي او هغه نصاب د زکات همي خو بیا هلته موږ ویلو زکات لپاره څه شرایط دي فطراني لپاره شرایط نشته که نن د سره دا مال راغی هم په تا باندې سرسایه چې نو دا لازمه ده ولې دا سرسایه شریعت په تا باندې ولې لازمه کړې ده په دې کې څه فایده ده څه په بنیاد باندې شریعت لازمه کړې ده نمبر 1 مسله دا ده چې الله یو انسان له صحت ورکړه او د په صحت کې د روژې ونیوي په دغه روژو کې د الله تعالی عبادت وکړه الله دله د پېشمني د پاسېرو توفیق ورکړه دا هم د الله تعالی رحمت دله چې کوم دی 15 ټیمه د مونځ توفیق ورکړه تکبیر تحریمه سره دا هم د الله تعالی انعام په تا باندې سحر نه ماښامه پورې د روژو نیولو توفیق یې درکړه د ذکر اذکار توفیق یې درکړه نوافلو توفیق یې درکړه تراویح په هغې کې د ختمونو توفیق یې درکړه نو دا انسان به پرې دومره د الله پرې دومره عنایاتو باندې شکر د خدای ادا کوي نو به طور شکرانه دا انسان چې دی نو د خپلو روژو دا به فطرانه ادا کړي سرسایه به ادا کړي چې د شکریه چې دی نو دا ادا شي دویم نمبر خبره ده چې شریعت سرسایه په تا باندې لازم کړې ده په دې روژه کې هغه 2 قسمه عبادات دي یو د انسان مالی عبادت دی یو د انسان جانع عبادت دی جانع عبادت چې ستا بدني عبادت و یعنی د بدن سره تعلق لرو نه خو ستا روژه نیولو سهار نه ماښام پورې تا ونیوه ته ماښام ولاړ وي تا چې کوم دی نو جسم استعمال که په عباداتو کې هغو ته عبادت وکړه نوافل دې کول ذکر اذکار دې کول یا د یو غریب سره تا چې کوم دی نو ښېګړه کوله دا ټول چې کوم دی د انسان د بدن سره تعلق لري او بیا یو په دې کې مالی عبادت دی مالی عبادت هغه فطرانه او سرسایه ده الله غواړي چې ستا جسم دې هم صفا شي
الله غواړي چې ستا د مال هم صفا شي، جسم د په روژو سره په تراو سره په عباداتو سره صفا شو، د هغې سره سره چې کوم دی په مال سره ستا مال چې کله صفا کېږي نو هغه په فطرانه باندې صفا کېږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه روایت را نقل کړی، فرضا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقه فطر یعنی سرسایه دا لازم کړی را، صاع من تمر یو اوګه یو صاع چې کوم دی نو دا د کجورونه، او صاع من شعیر او دغه شانتي یو صاع دا د وربشونه، عربو کې چونکې وربشي او کجوري دا دغه وخت خوراک ځکه رسول الله مبارک درې دوو څیزونو تذکره وکړه، ورنه نور اجناس چې کوم دی نو مختلف دي. جنس دا د غنمو دی، د غنمو دانې یا وړه، او د هغې سره سره چې کوم دی نو کشمش یعنی وسکي دي، دغه شان کجوري دي او وربشي دي، د دې څلورو څیزونو هغه چې کوم دی نو دا جنسونه دي د فطرانې او د سرسایې ورکولو. غنم یا د غنم وړه چې دی دا نصف ساعت نیم اوږې احتیاطاً 2 کیلو جوړېږي، څه کم 2 کیلو دی خو احتیاطاً 2 کیلو، او وربشي شوې یا وسکې شوې یا چې کوم دی هغې سره سره کجورې شوې نو دا پوره ساعت دی یعنی احتیاطاً 4 کیلو دا چې کوم دی نو سرسایه په انسان باندې لازمه ده. زمونږ د علاقو کې چونکې متوسط طبقه اوسېږي نو مونږ د دې ځای چې کم ریټ دی اکثر د هغې ریټ لګولی کېږي غنم، نو په 150 روپۍ چې کوم دی د غنمو د وړو مطابق سرسایه ده فطرانه ده. خدا د هر چا لپاره ګورې نه، هر یو انسان خپل وس ته ګوري، یو انسان له الله وس ورکړی دی د دې نه زیاته راکولی شي، د له پکار ده د وربشو ریټ معلوم کړي چې 4 کیلو دا څومره قیمت لري، دی هغه ادا کړي، د هغې نه زیات یو انسان له الله وس ورکړی دی د وس کو یا د کجورو چې کوم دی نو حساب ولګوي د خپل وس مطابق دی هغه سرسایه چې دی نو دا ادا کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو سرسایه لازم کړي، صاع من تمر د کجورو نه یو صاع دی، او صاع من شعیر یا یو صاع چې کوم دی نو دا د وربشو نه دی، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کوم دی په غلام باندې، په آزاد باندې، دغه شان په مذکر باندې سړي باندې، په زنانه باندې، په لوی باندې، په وړوکي باندې، په ټولو باندې را سرسایه را لازم ده. یعنی کم یو انسان اولاد دا چې صغیر او ماشومانی نابالغی او پلار له الله تعالی وس ورکړی د صاحب د استطاعتي یعنی صاحب د نصابي نو دی به خپل طرف او د نابالغه ماشومانو له طرفه سرسایه چې کم دی نو دا وباسي. او مخکې روایت کې بیا څه فرمایي، و امر بها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم د سرسایه کړی دی ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، چې دا د ادا کړی شي د مونځ نه مخکې چې کوم دی، یعنی د اختر په ورځ باندې ته چې کوم عید الفطر مونځ ته کې نو د هغې نه مخکې چې دی نو دا د ادا کړی شي، چې یو غریب چې کوم دی هغه ستا سره په خوشحالو کې شریک شي. ځکه یو سړی دی هغه مونځ له روان دی، دلته ورته غریب جاړي، د لوږې نه ورته غریب هغه بې مجاله دی، نو د هغې غریب به بیا څه خوشحالي شي؟ خوشحالي خو هغه ده چې په اختر کې یوازې د مالدار خوشحالي خو نه ده، په دې کې د غریب خوشحالي هم ده، د غریب بچی به هم خوشحالي کوي، د مالدار بچی هم خوشحالي وکړي. اوس چې د مالدار خوشحالي ده د هغه زړه فارغ دی، هغه باندې خوشحالي لګي، خو چې کم یو انسان د هغه زړه فارغ نه دی، هغه کور سره تړلی دی، د هغه سره د ماشوم د خېټې غم دی، ماشوم چې کوم دی هغه وږی دی، دی ژړا او فریاد کوي، نو پر هغه پلار باندې به څه خوشحالي تېره شي او پر هغه بچي باندې به څه خوشحالي راشي. نو د اختر نه مخکې چې کوم دی رسول الله مبارک فرمیل یو بل روایت دی، چا چې د اختر د مونځ نه مخکې ادا کړه دا اصل صدقة الفطر ده، د اختر د منځنۍ وروسته ادا کړه دا د عامو صدقو نه یوه صدقه ده. ستا نه بیا ساقطېږي ګورې نه، دا به ته خامخا ورکوې خو بیا یو عامه صدقه چې دی نو دا وګرځي. او بل نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی د صدقة الفطر یو بله فایده رسول الله مبارک چې دی نو بیانوي. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی، فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام صدقة الفطر یعنی سرسایه دا لازم وګرځوله. د څه شي لپاره 2 پیدې هغه چې کوم دی نو دلته ذکر کړي دي، طهرا لصیام من اللغو، دا چې کوم دی د روژو د روژهدار دغه لغو او بیهوده و رفث دغه بیهوده خبرو په بنیاد باندې د هغې د وجې نه، یعنې تا به روژه نیولي
او روژه کې ستا ژبه به غلط استعمال شوي، تا به بېهوده خبرې کړي، فحش گفتگو به دې کړي، هغې به ستا روژې چې کوم دی نو دا خرابي کړي، هغه روژې به د قبولیت درجې ته نه وررسي. ځکه ابن جریر یو روایت راوړي، هغه فرمایي رسول الله مبارک فرمایل چې د انسان روژې د رمضان دا د ځمکې او اسمان په منځ کې معلق یعنې راځوړندې داسې، او کله چې انسان فطرانه ادا کړي، سرسایه ادا کړي، نو دا په بره باندې د قبولیت لپاره ورخیږي. نو دلته کې فرمایل چې طهرن لصیام من اللغو والرفث، د روژو کې د هغه ژبې غلط استعمالولو، د هغه پاش گفتگو پالتو بکواس د وجې نه چې کوم دی دا سرسایه دا لازمه شوه چې ستا د ژبې نه کمې غلطې خبرې وتي هغه ستا صفا شي، او روژې چې کوم دی نو دا کمال ته ورسي کامل شي. او دویم نمبر وطعمة للمساکین، د غریب د خورولو دپاره، یعنې غریب په دغه ورځ باندې هغه ستا سره خوشحالي وکړي. د غریب ماشوم بچي پلار چې کوم دی په دغه ورځ باندې فارغ وي، د دې ماشوم د خوراک د ګټلو چې کوم دی ورسره غم نه وي، ستا سره ستا خوشحالو کې چې کوم دی هغه دا شریک شي. په دې وجه باندې چې کوم دی دغه صدقې فطر دا لازم شوی دی. نو چاله چې الله وس ورکړی، صاحب د استطاعت چې کوم دی، یعنې کم صاحب د نصاب دی، نو هغه له پکارداري چې د اختر د مانځه نه مخکې خپله سرسایه چې کوم دی نو دا غریب ته هغه ورورسوي. الله دې موږ له په هر میدان کې شریعت کې دنله په حدودو کې چلېدو توفیق راکړي. دغه خوشحالي دې الله زموږ د شریعت د حدودو نه بهر نه کړي، او دغه شانتې الله